زس دفاع وړاندې کوي محبوب شاه محبوب د ادبیاتو پوهنځی، البته استاد، کابل پوهنتون. د موضوع ده د ګرامري لیکنې میتودولوژي. لارښود استاد ده ډاکټر زرغونه. مخکې له دې چې د خپله دفاع شروع کړي، هیئت ژوري عوضمل صاحب، پوهنوال ازمون، پوهندوی چمتو، بیا هم 15 دقیقې به ته خپل موضوع باندې رڼا اچوې او بیا به وروسته پوښتنې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. لاړ څه وړاندې ټولو درنو استادانو، درنو مشرانو، محصلینو، میلمنو، تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ماسترۍ دورې په پای کې هر محصل اړ دی چې یوه علمي پروژه د تیزیس په بڼه وړاندې کړي. ما هم خپله علمي پروژه د ګرامر لیکنې میتودولوژي په برخه کې بشپړه کړې. غواړم چې نن ترې دلته دفاع وکړم. مخکې له دې چې ما موضوع ټاکله او موږ دریم سمستر ته ورسېدو، البته څلورم سمستر ته ورسېدو، نو هر چا فکر کوو چې کومه موضوع به ټاکي، ادبیاتو کې به یې ټاکي که په ژبې کې به یې ټاکي. که څه هم زما خو له پخوا هم علاقه له ژبپوهنې سره وه او هڅه مې هم دا وه چې په ژبپوهنې کې کار وکړم. نو له خپلو استادانو سره په خاص ډول زما د لارښودې استادې اغلې ډاکټرې زرغونې زیور سره، همداراز زموږ د میتودولوژۍ د برخې استاد ښاغلي هیوادمل صاحب سره، له دوی سره به مشوره وکړه چې که زه چېرته د ګرامر لیکنې د میتودولوژۍ په برخه کې خپل تیزیس ولیکم څنګه به وي. د دوی لومړۍ مشوره خو دا وه چې موضوع واقعا نوې ده، په دغه برخه کې چا کار نه دی کړی. یوازې دا نه چې په پښتو ژبه کې بلکې په نورو ګاونډیو ژبو کې چې هغه دري ده، هندي ده، دې ته ورته نورې ژبې چې دي، په هغې کې په دغه برخه کې کار نه و شوی. نو ما دپاره دغه موضوع واقعا جالبه وه، خو له بده بخته مواد پکې نه و، له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وم. د استادانو سره د مشورې وروسته زه د ماخذونو په لټه کې شوم. له ما سره د میتودولوژۍ په برخه کې یوازې یو ماخذ و، هغه د استاد هیوادمل د څېړنې میتودولوژي وه. همداراز د استاد روحي کتاب را سره، نور داسې زما د موضوع مشخص کوم مواد نه و را سره. په دغه برخه کې زه پاکستان ته لاړم، البته پېښور ته لاړم. پېښور ته لاړم، هلته مې کتابخانې ولټولې، ما کوم داسې خاص ماخذ پیدا نه کړ. هندوستان ته 2 ځلې لاړم، هلته وګرځېدم، یوازې د نریندر پټیل یو کتاب مې پیدا کړ، خو هغه هم زما د موضوع یعنې یوه ډېره کمه برخه په هغې کې موجوده وه. خو ماخذونه مې پیدا کړل او په خپل موضوع مې کار وکړ. دا چې زما د تیزیس موخې څه وي، اهداف یې څه وو، غواړم دا په لنډ ډول وړاندې کړم. یو خو دا چې په دغه برخه کې تر اوسه پورې چا کار نه و کړی او ما د لومړي ځل لپاره د ګرامر لیکنې د میتودولوژۍ په برخه کې هغه لومړني ګامونه پورته کړل. له دې پخوا کوم ګرامرونه چې لیکل شوي دي، معمولا هغه ګرامرونه هر چا د خپل طرز فکر یا د یو شمېر نورو ژبو نه په تقلید ګرامرونه لیکلي. ما هڅه وکړه چې نسبتا معیار ته نږدې یوه میتودولوژي رامنځته کړو، تر څو د دغه میتودولوژۍ د لوست پر بنسټ یا د همدغه طرز فکر په بنسټ یو بل کس که څوک ګرامر لیکي، نو که له دې استفاده وکړي ښایي ستونزه به یې لږه راکمه شي. د میتودولوژۍ په برخه کې البته خاص کر د ګرامر لیکنې میتودولوژۍ په برخه کې به موجوده تشه دغه زما تیزیس یو څه راډکه کړي. بله مسله د نوې ژبپوهنې د اصولو په رڼا کې د ګرامر لیکنې میتودولوژي موږ وړاندې کړې. موږ تاسو پوهېږو چې زموږ یو شمېر پخواني ګرامرونه تر ډېره پورې په دودیزه بڼه لیکل شوي وو، او ما هڅه وکړه چې د نوې ژبپوهنې د تشریحي اصولو په بنسټ یوه تیوري وړاندې شي په دغه میتودولوژۍ کې.
همداراز د نوي تشریحي اصولو په رڼا کې د ګرامر تیوري دلته وړاندې شوې ده، زه یې په راتلونکو برخو کې تشریح کوم. زما د څېړنې ارزښت څه د کوم ارزښت له مخې ما دغه موضوع وټاکله. په پښتو ژبه کې د ګرامر لیکنې هغه د میتودولوژۍ لومړنی ګام دی، دا یو ارزښت دی چې لومړی ګام پورته شو، ښایي دا به ډېرې کمی کاستۍ ولري خو وروسته به دا انشاءالله بشپړېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې ما مخکې یادونه وکړه د ګرامر لیکنې میتودولوژي نه وه او نه دې ته ورته یو څه موجود و. په دغه میتودولوژۍ کې کوم وړاندیز شوي اصول چې دي دا ټول د نوي تشریحي ژبپوهنې اصول دي. تر ډېره پورې ما چې کوم د انګلیسي په انګلیسي کې یو څه مواد و له هغه ماخذونو چې مې استفاده کړې هغه تر ډېره پورې دغه د 2000 کال نه راوروسته و، نو نوي تیوري وه. زما د څېړنې ډول چې د کتابتوني او صحوي دی او د څېړنې میتود مې تشریحي دی. د موضوع د شالید په برخه کې ما چې اول ځل د خپل لارښود استاد او د استاد هیوادمل سره د موضوع شریکه کړه، دوی راته د پښتو ګرامر طرح د استاد الهام مقاله ویلې چې دغه کې شاید مواد وي، البته هیوادمل صاحب راته دا خبره وکړه. بیا ما چې کله دغه مقاله په وږمې مجلې کې خپره شوې وه په ډېرو سختیو مې البته هغه مقاله خو مې پیدا نه شوه، مجله مې پیدا نه شوه کړې، مګر هغه کاپي مې پیدا کړه. له بدبخته په د پښتو ګرامر طرحه په هغې کې کوم داسې څه نه و چې زما د موضوع سره دې تړاو ولري، یوازې فونولوژي تشریح شوې وه، هغه برخه یې بشپړه وه او دغه نورې برخې نابشپړې وي. د موضوع لږ کار نه وروسته زما لارښود استاد راته د پوهاند صاحب رښتین یو شمېر یاداشتونه راکړل. واقعا هغه یاداښتونه چې ما ترلاسه کړل د نوې ژبپوهنې یا د ګرامر لیکنې په اړه یو څه لارښوونې شوې وي، خو دا هم ډېر کم و، ځکه چې قلمي نسخه وه د پوهاند صاحب په خپل لاس لیکل شوي لارښوونې وي او ډېر کم و، خو هغه ما ترلاسه کړل او واقعا ما سره ډېره زیاته مرسته وکړه. همداراز د امریکې د نووا پوهنتون د ژبپوهنې د برخې د ماسترۍ د کورس یو مضمون ګرامر رایټینګ، په هغه کې د زما د موضوع اړوند ډېر څه و، خو له بدبخته ما یوازې آوټلاین ترلاسه کړ او بشپړ کتاب مې په دې نشو ترلاسه کولی چې په کوم ویب سایټ کې د دوی دغه کتاب موجود و، هغه ریکوایرمنټ ډېر لوړ و، ځکه تقریبا $3000 په دغه کې غوښتل، په ضمانت کې غوښتل چې کاپي نشي، نو هغه ډېر لوړ و، ما هغه کتاب ترلاسه نشو کړی، مګر یوازې هغه آوټلاین مې مکمل ترلاسه کړ او زما سره یې ډېره زیاته مرسته وکړه. زه غواړم اصلي موضوع ته راشم. زما د اصله موضوع ټول په 10 برخو ویشل شوې ده او 10 څپرکي دي. په لومړي څپرکي کې ما په ژبپوهنې بحث کړی، د ژبپوهنې په ارزښت مې بحث کړی، د ژبپوهنې څانګې مې تشریح کړي، د ګرامر لیکنې په اړه د پوهانو نظرونه مې وړاندې کړي، همداراز د ژبې او ګرامر اړیکې مې روښانه کړي، د ګرامر ارزښت او دې ته ورته ځینې نور مسایلو باندې مې بحث کړی. په دویم څپرکي کې د ګرامر په ډولونو او دغه ډولونو په تشریح بحث شوی او تشریح شوي دي. په دریم څپرکي کې د میتودونو په اړه بحث شوی دی. اول عمومي په میتود غږېدلم، بیا د میتود په ډولونو باندې غږېدلم، په ګرامر لیکنه کې مې د میتود ارزښت واضح کړی دی او د میتودونو بېلابېل ډولونه مې روښانه کړي. په څلورم څپرکي کې د ګرامر لیکنې ډولونه دي، دودیزه ګرامر لیکنه ده او معاصره ګرامر لیکنه ده. د دې دواړو ترمنځ مې توپیرونه هم کړي. همداراز په پښتو ژبه کې مې د دودیزې ګرامر لیکنې په تاریخ هم بحث کړی او د معاصرې ګرامر لیکنې په تاریخ مې هم بحث کړی. کومو ژبپوهانو چې په دغه برخه کې په معاصرې ګرامر لیکنې کې قدمونه پورته کړي هغوی مې یاد کړي او په کار مې بحث کړی او هغو چې په دودیزه ګرامر لیکنه کې کار کړی هغوی مې هم یاد کړي دي. په پنځم څپرکي کې د ګرامر لیکنې په اصولو غږېدلی یم. په دې غږېدلی یم چې موږ ولې ګرامر لیکو، د ګرامر لیکنې زموږ هغه ګټې څه دي، د ګرامر لیکنۍ ژبه باید څه ډول واوسي، د ګرامر لیکنې اخلاق باید څه وي، پر میتود د یوه ګرامر لیکونکي د پوهې اړتیا څومره ده او دې ته ورته نور. همداراز د ګرامر لیکونکي ځانګړتیاوې مې هم روښانه کړي دي. په شپږم څپرکي کې د ګرامر لیکنې په عملي لارو چارو غږېدلی، ماخذ ټاکنه، میتود ټاکنه، د یاداښتونو اخیستنه او دې ته ورته نور عملي کارونه. په اووم څپرکي کې ما له نورو پوهانو سره د ګرامر لیکنې اړیکې روښانه کړي. همداراز د ګرامر اړیکې مې مثلا د متن پوهنې سره اړیکه څه ده، د پوهنې سره اړیکه څه ده، د تیوري سره اړیکه څه ده، دغه مسایل مې دلته روښانه کړي دي. په اتم څپرکي کې ما د ګرامري قواعدو تشریح او ټاکنه روښانه کړي چې دلته د ګرامري قواعدو ټاکنه څنګه کیږي او تشریح څنګه کیږي. هغه قواعد چې زموږ په ژبه کې له پخوا موجود دي هغه موږ څنګه کولی شو چې تشریح کړو او څه ډول یعنې د کومو لارو چارو نه استفاده کولی شو.
په نهم څپرکي کې مې بیا د ګرامر لیکنې نوي تشریحي اصول زموږ د تشریحي ژبپوهنې دغه درې برخې چې فونولوژي، مورفولوژي او نحوه، د دوی درې واړو د هر یو بیل لیک لارښودونه مې وړاندې کړي. مثلا یو کس دی هغه فونولوژي لیکي، باید څه ډول کار وکړي. په پای کې مې یو لړلیک هم راوړی چې په فونولوژي کې کوم شیان څېړل کیږي، کومې برخې باید وڅېړل شي او د کومو برخو په اساس موږ فونولوژي ولیکو. همدغه شان مورفولوژي او همدغه شان نحوه. په لسم څپرکي ما د ګرامر لیکنې په ستونزو او ربړو بحث کړی، او هغه چې عامې ستونزې دي چې د ټولو ژبو لپاره یو شی دی، او یو هغه چې زموږ په پښتو ژبه کې د ګرامر لیکنې کومې ستونزې موجودې دي، یا په ګرامر کې زموږ شته ستونزې څنګه دي، یا د ګرامري قواعدو هغه د تشریح ستونزې څه دي. دا مې روښانه کړي. دا موضوع مې په 10 څپرکو ویشلې ده. په نتیجه کې دا ویلی شو چې دغه څېړنیز اثر د څېړنې په برخه کې د ګرامر لیکنې اصول او قواعد وړاندې کوي. د ګرامر لیکنې په برخه کې زموږ په پښتو ژبه کې اول په ټولو ژبو کې او بیا په پښتو ژبو کې دغه ستونزې او مشکلات چې دي دغه نه پرده پورته کړې ده. د فونولوژي، مورفولوژي او نحوي لیکنې ځانګړي لارښودونه وړاندې شوي او د تشریحي ژبپوهنې تیوري پکې وړاندې شوې ده. زما وړاندیزونه دا دي چې باید معیار ته نږدې ګرامر ولیکل شي، او اړتیا هم دا ده چې یو معیاري میتودولوژي رامنځته شي. ما مخکې ویل چې زما دلته د ګرامر لیکنې د میتودولوژي په برخه کې د پیل ګامونه دي، او شاید دا وروستي نه وي، دې نه به وروسته کار کوو او دغه میتودولوژي به بشپړه کوو. پښتو معاصرۍ کورس کې موږ د معاصر ګرامر په نوم باندې ګرامر لولو. له بدبخته همدغه مضمون موږ په پښتو دویمو صنفونو کې هم لولو او بیا په ناپښتو څانګو کې هم موږ تدریسوو. نو که چیرته دغه معاصر ګرامر په ځای موږ د ګرامر لیکنې اصول او قواعد یا د ګرامر لیکنې میتودولوژي وړاندې کوو، نو زه فکر کوم دا به تخصص ته نږدې خبرې، ځکه چې فونولوژي، مورفولوژي موږ په اول صنف کې ویلي، په دویم کې ویلي، بیا په دریم صنف کې په تشریحي ژبپوهنې کې بیا وایو، نو دا به ډیر تکرار شي. فعل او فاعل هماغه دی، بیا په معاصرۍ کې ولولو، نو هم تکرار کیږي او هم وخت ضایع کیږي. نو که د ګرامر لیکنې میتودولوژي دلته ورځای شي، فکر کوم ګټوره وي. همداراز د لیسانس دورې تشریحي ژبپوهنه موږ په تکراري بڼه تدریسوو، هماغه فونولوژي، مورفولوژي او نحوه هلته تدریسوو. اړتیا دا ده چې دلته د تشریحي ژبپوهنې تیوري وړاندې شي، تر څو یو به په مضمون کې تغیرات راغلي او بل به یوه نوې خبره وړاندې شوي. همداراز د ژبپوهنې په برخه کې مسلکي کادرونه باید له هېواده بهر ولیږل شي. له بدبخته له دې وړاندې خو ما کله د نورو پوهنتونونو د ژبپوهنې څانګې نه وي لیدلې او نه مې هلته مطالعه کړې وه، خو کله چې ما دا د نووا پوهنتون د ویبسایټ د ژبپوهنې د برخې د ویبسایټ یوزر ترلاسه کړ، کله چې ور داخل شوم، هغوی زموږ نه بیخي 100-200 کاله وړاندې دي، موږ ډېر وروسته خلک یو. نو که چېرته زموږ د ژبپوهنې د برخې استادان خارج ته ولېږل شي، د ژبې په برخه کې تخصص وکړي، نو فکر کوم چې دا به ګټوره وي. همدارنګه د ژبې او ادب څانګې اړتیا خو دا ده چې په لیسانس کې ویلی شي چې د ژبې څانګه بیله او د ادب څانګه بیله، خو که هلته شونې نه وي، نو که په معاصرۍ کې ژبپوهنه بیله شي او ادبپوهنه بیله شي، نو دا به ګټوره وي. ځکه که یو څوک په ژبپوهنې کې تخصص کوي، نو هغه به د ژبپوهنې معاصرۍ کورس تعقیبوي، او که څوک ادبیاتو سره علاقه لري، هغه به د ادبیاتو کورس تعقیبوي. له دې ور علاوه ما چې کله دغه د تیزیس باندې کار کوو، نو یو فکر را سره دا پیدا شو چې د ژبپوهنې د اصطلاحاتو په برخه کې له بدبخته موږ ډېر زیاتې ستونزې لرو. یو توکي ته زموږ یو ژبپوه یو ډول نوم کاروي، بل ډول کاروي، او یو ډول مشکلات یې راولاړ کړي دي. نو که چیرته د ژبپوهنې یو اصطلاحي قاموس باندې کار وشي، او زه تقریبا یو څه مې پرې کړی او کوشش هم کوم چې کار پرې وشم کولی، چې د ژبپوهنې یو اصطلاحي قاموس ولیکل شي، نو دغه چاره به هم زموږ ستونزه یو څه راکمه کړي. دا زما موضوع. ماخذونه مې تقریبا له شاوخوا 2 ماخذونو داخلي خارجي ماخذونو استفاده کړې ده، او خپل تیزیس مې په همدغه برخه کې بشپړ کړی. ډېره مننه. د محبوب نه دفاع نه مننه. پوښتنه اثر څېړونکی هېواد مل صاحب. زه اصلا ژبپوهنه هېڅ پوهېږم نه، او په دې مسله کې خبرې کوم. زما هدف دا دی چې زه خپله د میتودولوژي معلم یم، او په دې ارتباط د اثر په باب زه غواړم چې خپله خوښي تاسو ته څرګنده کړم. په
د علم په میتودولوژي کې یا د تحقیق په میتودولوژي کې یو اصل دی چې وایي علمي میتود په ټولو علومو کې یو دی، اما روشونه د مختلفو علومو او فنونو په څېړنه کې فرق. زه خپله په دې عقیده یم هغه وخت زموږ څېړنې علمي او معیاري کېدای شي چې موږ په بېلابېلو علومو او فنونو کې د میتودولوژي کتابونه وکړو، ځکه میتودولوژي یوه داسې امسا ده چې موږ له بېلارۍ نه ژغوري. که موږ د هرې پوهې او پوهنې په میتودولوژي پوه شو، معنا دا چې موږ سمه لاره انشاءالله تعقیب کړې ده او آثار به مو په یو دغسې چوکاټ کې تنظیم کړي وي چې هغه نه یوازې دا چې زموږ خپل هېواد کې بلکې په منطقه کې او حتی له نړیوالو معیارونو سره برابر. دا ځکه چې میتودولوژي په ټول له دنیا کې یو شو، یعنې هېڅ فرق نه لري. نو زه ډېر خوشحاله یم چې نن د ژبپوهنې په برخه کې زموږ ډېر ګران ملګري دوست محبوب صاحب دا رساله تکمیل کړه. د دې رساله زه خپله کوم د میتودولوژي معلم یم او فاکولټي مو ته هدایت راکړی چې درېیم سمستر شروع کوئ، داسې به په ټولو شاګردانو باندې دا تاکید کوئ چې په دې سمستر کې مضامین ځان ته تعین. زه چې دا مضمون تعین کړ زما خپله ډېر خوښ شو، ډېر خوشحاله شوم. اگر چې ځینې مشکلات ورته وو، بیا ما ورته وویل خیر د هر کار چې نوی وي هغه یو څه سره مشکلات لري، نواقص لري، کمبودۍ لري. موږ باید شروع وکړو د یو ځای. داسې ونه وي چې ولا دلته اثار نشته، دا نشته. اوس یو څه سره اصول دي، دا معیارونه ما مخکې عرض وکړو چې ټولو کې یو دي، فقط روشونه په مختلفو علومو کې فرق کوي. ته دا کار وکړه او زه بیا هم درته تبریک وایم چې یو نوی قدم یې اخیستی. دغه نور شاګردان چې میتودولوژي لولي یا یې لوستې، د هغوی باید کوشش وکړي چې د مختلفو فنونو او علومو او پوهو او پوهنو دپاره دوی دغسې روشونه د روشونو دغسې کتابونه ولیکي چې د نوو ځوانانو دپاره، د نوو څېړونکو دپاره د رهنما حیثیت پیدا کړي او په دې ډول زموږ څېړنې په مختلفو برخو کې له عنعنوي روش نه راوځي او علمي روش ته داخل شي. بیا هم شکر. ازمون بسم الله الرحمن الرحیم. زم د استاد په څېر باندې پټکونه نه پوهېږي، دا خو پوهېږي، زه نه پوهېږم. خو یو څه مې چې خوښ شو هغه د ظاهرشاه او د دې دواړو دا نن اعلان موږ په دې وتوانېدو چې دا کنفرانس د موضوع د دفاع شکل څنګه سره پیدا کړي، په دې بریالي شو او دواړه کامیاب وړاندې کولو طریقه یې ډېره. استاد چمتو د اصولو باندې خبرې وشوې. واقعا زما خوښه شوې، خو دلته یوه موضوع ده چې هغه د دې موضوعاتو تکرار په څانګه کې موضوعاتو تکرار ته اشاره وشوه. زه دلته فنولوژي و هغه ټول په عین شکل تدریسېږي په تشریحي ژبپوهنې کې هم په دغه کې، مګر یو شي ته راشو چې په خپله تشریحي ژبپوهنې یا د نورو فنولوژي چې په د نورو ټولګیو کې تدریسي یو تطبیقي ژبپوهنه ده، یو نظري ژبپوهنه ده. هغسې تطبیقي ژبپوهنه ده مګر پښتو فنولوژي په د نورو ټولګیو کې تدریسي او خاص د پښتو هغه تدریسي وه، مګر په خپله تشریحي کې کومه هغه څه وه په دې نامه باندې هغه نه وه. مواد ما په ډېر مشکل سره راغونډ په ډېرو 15 کاله ما پکې تعقیب وکړه، د بېلابېلو څانګو له ټولو وګورم او کومه تشه څه وه د یو بل لپاره موږ هغه کړم. دلته په دې فنولوژیو په مورفولوژیو په غوږ دا له نورو فنولوژۍ د مورفولوژۍ سره ډېر توپیر دی. یعنې دلته یو 2-3 سالې د پښتو ورکړ شوي دي، بیا له نورو ژبو څخه هم سالې ورکړ شوي دي او کوشش شوی ده چې له هرې ژبې، له فرانسوي څخه، له روسي څخه، له اسپانوي څخه، له پښتو څخه، له روسي څخه، له دې ټولو څخه هغه شي او د په خپله دغه د فونیم تاریخچې باندې رڼا اچول شوې ده او بل تقریبا ټول فونیټکس موضوع هغه د تلفظي موضوع دا حذفېږي. څه شي په خاطر حذفېږي؟ هغه منطق د ټولو شیانو په دې برخه کې په نظر کې نیول شوی دی. هغه فنولوژي چې د پښتو فنولوژي ده له دې سره ډېر توپیر لري. مورفولوژي هم همداسې، موږ مورفولوژي کې د ساري په توګه په الومورف باندې راځو او دا الومورفونه په څو ډوله دي، په څو اوبو دي، په ډېرو مشکلات او په یو مثال باندې ما
تقریبا 2 هفتې هم ما چورت وهلی چې د دې معادل مثال زه په پښتو کې پیدا کړم په انګلیسي کې ایستم د دغه مفرداتو کومه ما له انګلیسي کتاب نه راواخیستل د انساني لپاره یو مضمون چې دا کومه تشه چې دلته ده ډکه کړو او دا له دغه نورې فونولوژۍ له مورفولوژۍ سره هېڅ په ټکر کې نه ده او ډېر سره توپیر شته زمینه دا یو توضیح و چې ما صحیح شو مننه استاد استاد مرهون زه په دغه څه مخکې خپل دواړه مسلکانو ته مبارکي وایم او دا شی و چې زموږ ډېر په کار و میتودولوژي ځینې توضیحات استاد ورکړله تشریحي ژبپوهنه خپله میتودولوژي ده د اړتیا نشته چې بله میتودولوژي ورته ولیکل شي دا ژبپوهنه چې ده خپله میتودولوژي ده زما یو خبره ده په دغه کې چې ډېر خلک دغه د معیار کلمه یې ډېره سخته ځینې خلکو یې وایي معیاري ګرامر په ټوله نړۍ کې نشته ګرامرونه ټول د نړۍ ژبو ته لیکل کېږي داسې نه دی چې ګرامر د دې لپاره لیکل کېږي چې ژبې ته جوړ شي بلکې ژبې ته کتل کېږي او ګرامر یې راخیستل کېږي زما بحث په دغه نقطه و او بل زما یو سوال د استاد څخه دی چې زموږ د تیزیس استاد و تاسې موږ ته ویلي وه چې تاسې په تیزیس کې نسئ کولی چې څپرکې واچوئ دا زه نه شوم پوه چې د څپرکې اجازه موږ لرو که نه لرو زه به یو توضیح ورکړم استاد هلته څپرکي نشته فقط ما دغه موضوع په دې خاطر چې اوس که هر عنوان وایم او هغه بیا تشریح کوم بیا به مشکل وي په تیزیس کې وګورئ هلته څپرکي نشته ما ورته پام کړی دی دې مسلې ته ما پام کړی و پوښتنه ښه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب لارښود استاد ډېرو محترمو ستاسو په اجازه زه نن ډېره زیاته په دې خوشحاله یم چې د ګرامر یا د ژبپوهنې په برخه کې زموږ یو محصل زموږ یو استاد کار کړی دی دا زموږ لپاره د قدر وړ دی ځکه موږ تاسو پوهېږم خو په اصطلاح د انګلیسانو ایکسپایر یو زموږ لپاره یو زمینه برابره شي چې د څنګه کې یو څوک راشي زموږ نه وروسته دوی خپل کار ته دوام ورکړي دا د خوشحالۍ خبره ده یو اگر چې موږ فضل خدای نور هم لرو دلته شته په آینده کې به دوی هم دفاعګانې وکړي خو زه درته اول تبریک وایم چې په دغه برخه کې کامیابه هڅه وکړله او د ده کار مهم په دې و چې په دې برخه کې کار چا نه و کړی او مهمه خبره دا وه او دا چې دا جرأت یې د اخلاقي جرأت او علمي جرأت یې زه ورته ښه راغلاست وایم مبارکي ورته وایم او بله مهمه خبره دا وه چې یوازینی محصل و چې زه یې نه یم په عذاب کړی زه یې ځکه نه یم په عذاب کړی چې هر شی مې ورته ویلی دی موضوع یې زه راغستې ده او په هماغه کار پسې تللی دی او خپل کار یې هغه کړی او چې هر څه مې ورته ویلي دي ښه یې په دقیق او په ځیرتوب سره یې اورېدلي دي بل دا دی چې د املا او انشا په برخه کې ستونزه نه درلوده ما یې په املایي هغه کې کله چې ما د ده کتاب کتلی دی 2-3 ځلې مې کتلی خو هغه ستونزې پکې نه وې چې د نورو په هغه کې وې دا یې بله لیکوالي یې ښه ده املا او انشا یې ښه ده دا یې ټول ښه دي دا یې زه ورته تبریکي وایم بله خبره دا ده چې د تشریحي او د نظري او د تطبیقي ژبپوهنې مسله ده دا خو یو تخنیکي بحث دی یو موضوع ده بیله موضوع ده دې باندې به دلته نه غږېږو خو خبره دا ده چې نظري بحث یو اړخ څېړي تطبیقي بحث بل اړخ څېړي یو عمومي د یوې ژبې خاصې ژبې موضوعات دي چې په هغه ژبه کې ټاکل کېږي مثلا د ګرامر برخه یا د فونولوژي یا د مورفولوژي د خاص د هغه ژبې یو عمومي ژبپوهنه یو عمومي فونولوژي دا دوه بېلې مسلې بل د تحقیق مسله ده چې د ژبپوهنې میتودولوژي دا خپل ساحه کې خپل کار لري او د ادبپوهنې یا د نورو ساحو خپل لري دا په دې کې بېلول ضروري دی او د کړي دي دا کار نو زه خپله د یو لارښود استاد په حیث باندې مننه کوم چې دغه کار کې د هلې ځلې کړي دي او کوشش کړی دی او کامیاب دی مهرباني ګرامر لیکنې میتودولوژي تعریف کړې ده تا ویلي چې نورو د انګلیسي او نورو ژبپوهانو مې هم پکې کار اخیستی ده او دا نوې تشریحي ژبپوهنه که څه هم د یوې په یوه ژبه د یوې ژبې د بلې ژبې قاعدې نه تطبیق کېږي
نو آیا هغه له یو نورو ژبو چې ستا کار اخیستی ده په دې ګرامر لیکنې میتودولوژي کې دا د پښتو سره کوم ټکر لري او که نه لري دا یوه او بل دا تاسو د ګرامر لیکنې میتودولوژي لیکلې ده تاسو دا ټولو ته روښانه سي چې دا چاته ګټه رسوي آیا محصل ته آیا ګرامر لیکونکي ته آیا استاد او چا او نظر مې دا ده چې ډېر ځله زموږ کېناستو دلته په تیزسو کې ډېری ځل پاتپوهنه کې کار شوی ژبپوهنې ته هېڅ توجه نه ده شوې د استادانو مې دا هیله ده غوښتنې مې ده چې ډېر ځل دوی دا داسې تیزسونه ورکړي لکه د استاد چې د ژبپوهنې په برخه کې واقعیت موږ په پښتو کې د ژبپوهنې برخه ډېره له کمي سره مخ ده استادان باید خپله پکې کار وکړي نو دا د ما یو وړاندیز و غوښتنه او هیله مې وه دا درسته خبره ده د هرې ژبې قواعد بیل دي خو تیوري د ټولو لپاره یوه ده نو ما د تیوري نه استفاده کړې دا یوه بل دا چې ګټه یې تا ته هم شته ګټه یې هغه کس ته ده چې هغه ګرامر لیکي ځکه تاسو خو په راتلونکي له دغه ځایه فارغېږئ مسلکي کدرونه فارغېږئ بیا ماسترۍ ته ځئ که ته چېرته په ګرامر لیکنه کې کار کوې نو دا ستا دپاره یو لارښود کېدی شي یو خبره دې ورته مهرباني ډپارټمنټ کې موضوع پورې اړه لري ډېره ښه موضوع کې ته پیشنهاد کړه موږ په ټول افغانستان کې د پښتو څو ډپارټمنټونه چې دي په دې ټولو کې د ژبپوهنې په باب مشکل ځکه چې هغه تیزسونه اکثره کسان په ادبپوهنه کې لیکي امالا تېر کال چې تېر شو تاسو پوښتنه کولی شئ دلته اکثره د ځوانان چې فارغ شوي دي خویندې ورونه دې ټولو ته ما ویلي څوک چې استاد دی که په هر پوهنتون کې دی هغه باید صرف په ژبپوهنه کې او اگر چې د اصولو له نظره رهنما استاد یا څوک چې درس ورکوي هغه د دې حق نه لري چې چا ته فرمایش ورکړي چې ته په دې موضوع کې ولیکه مګر دا چون زموږ یو مشکل دی او تا ډېر ښه اشاره ورته وکړه نو دا مشکل ما خپله درک کړی او دلته د استادان ناست حسین ډاکټر صاحبې سره مو ډېرې خبرې کړي په دې باندې پوهان صاحب ښه شي سره یا تذکر ځای خالي دی نو هغه سره په دې خبره کړې دي دا سږکال موږ دلته معاملې کړو په دې کابل په پوهنتون کې دا سړی شاهد دی ټولو ته وویل چې تاسو باید صرف په ژبپوهنه کې او همدارنګه هغه چې ننګرهار پوهنتون ټول کسان موږ هغه ولې څوک چې استاد دی هغه باید په ژبپوهنه کې واخلي په بله موضوع کې د شیخ هغه د یو سړي دی چې یو دی نه شي کولی هغه ته هغه بورډ چلته دی هغوی اجازه ورته ورکړي چې په ادبپوهنه کې ولیکه یعنې دا یو مشکل دی او موږ باید متوجه وو هر کال چې هغه کېږي دا خصوصا د ماسترۍ شاګردان چې تیزسونه لیکي کوشش باید وشي ټولو استادانو نه دا توقع ده او خواهش دی چې دوی ته ووایي خصوصا څوک چې استاد دی هغه باید په ژبپوهنه ولیکي چې دا برخه غني شي او موږ د ژبپوهنې استادان پیدا کړو ځکه اوس پښتو نور هم وسیل کېږي ډېر هغه لري دا چې ورته وایي زمینې لري چې ډپارټمنټونه جوړ شي په نورو پوهنتونونو کې حتی خصوصي پوهنتونونو کې او هلته چې لاړ شي ټول د ادبپوهنې استادان یې په ژبپوهنه باندې سر نه کړی نو دا ډېر یو نقص دی زموږ ټول استاد رښتیا هم چې په ژبپوهنه کې نوې هڅې کړي دي او کامیابې هڅې دي زه تاییدوم او خوشحاله یم په دې باندې چې یو نوی کار ترسره کړی ده او کومې ستونزې چې د ژبپوهنې په برخه کې موږ ته راپېښې دي هغه به تر یو حده پورې حل کړی شي خوشحاله په دې یم او خفه په دې یم اندېښنه دا راسره ده ټولې باید واوري چې دغه ځوان استاد محبوب باید دلته یو تعهد او یو ژمنه وکړي چې د دغه خط نه به بیا اخوا دېخوا نور نه شي داسې به نه وي چې هلته د شپه داسې باید نه وي ښاغلي استاد محبوب شاه محبوب خپله موضوع په بریالۍ بڼه وړاندې کړه د ګډونوالو پوښتنو ته یې په ښه توګه د قناعت وړ ځوابونه ورکړل جوري هیئت دفاع مثبت ارزوي او د موضوع وړاندې کول یې کره بولي Yes.